مدینه ریاست جوړول، 1 کروڑ نوکری ورکول، 50 لکه کورونه جوړول. اوس هم که فیسبوک او دغه سوشل میډیا اوچته کوي نو زما خیال دی چې زمونږ د صوبې او پاکستان خو د هغوی په دور کې د امریکې نه زیاته ترقي کړې وه، خو حقیقت چې وګورې نو بیا هغه شانتې سیسټر دغه نه ده. دا اصل خبره ده چې دی حقیقت ته کتل غواړي چې څوک علاقې صحیح خدمت کولی شي. بیا په دې سوچ کول پکار دي چې مونږ چې دا خپل ووټ استعمالوو دا خالي یو پرچه نه ده، دا خالي یو دغه نه دی، دا خپل ځان له یو وکیل مقررول دي چې په هغه په اسمبلی کې د هغې علاقې صحیح نمایندګي وکړي. په دې شي باندې سوچ کول پکار دي. او بیا خاص کر په دې باندې وګورئ چې یو طرف ته جناب آفتاب احمد خان شیرپو وي او بل خواته دا ټول ودروي چې په هغې کې د چا د خبرې وزن د خبرې حیثیت به زیات وي. په دې باندې تاسو پخپله سوچ وکړئ. دغه دې شي باندې دغه کول دي. او زما به دا درته درخواست دی چې دا به تاسو خپل د کشرانو سره وملت کېنئ، ځکه چې زمونږ د کشرانو ته هغه شانتې لا حالات معلوم نه دي. دا مشران دلته موجود دي، نن نه 40 کاله مخکې چې کوم صورتحال و، 50 کاله مخکې چې کوم صورتحال و، او نن چې کوم دی د هغې نه ډېر لوی فرق راغلی. خو دغه کشرانو ته نشته پته، هغوی ته دا احساس نشته. دا به تاسو سره کېنئ، تاسو به یې په دې خبرې پوهیږئ. انشاءالله زما دا تمه ده چې خلکو فرق محسوس کړی دی، او انشاءالله چې ستاسو مرسته راسره د دې مشرانو دواګانې راسره انشاءالله کامیابي به مونږ ته میلاویږي به او دا علاقه به د ترقۍ په لاره ولاړه. زه اخره کې یو ځل بیا د ستاسو د جاوید خان ډېر زیات مشکور یم، د خورشید خان او د مشتاق خان هم ډېر زیات مشکور یم چې هغوی پکې هغه زمونږ او ستاسو په منځ کې د پل کردار یې ادا کو او هغه لاره یې راله جوړه کړه. نو په هغې باندې د هغوی هم زه ډېر زیات مشکور یم. دا نور دلته کې مشران او ملګري چې موجود دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. تمه کومه چې همداسې به دا کار جاري ساتو او انشاءالله دا د دې خپل علاقې د ترقۍ لپاره، دا خپل د دې علاقې د آباد کول لپاره، د دې علاقې د مسایلو د حل لپاره، او خاص کر د خپل ځوان کل د روزګار لپاره چې دی دا دغه به کوو، جدوجہد به کوو چې دا قومي وطن پارټي کامیاب کړو. نو انشاءالله پای کې به زموږ ټولو کامیابي به وي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.